او د موسیقی په بیان کې ما چرې دا نه دی ویلي چې موسیقي حلاله ده، موسیقي جایزه ده، دا ټکي به نه کې ثابت. او د احتیاط دپاره ما نن مازدیګر بیا واورېدل، ما وی چې یاره ملایان فهمیده خلق دي، سمجدار خلق دي، چې دا ما پسې خبرې کوي، اسې نه چې ما نه څه خبرې کې غلطي شوي وي، ځکه چې ما دا عادت دی، زه مسلمان یم. زه مولا جواب راکې، زه مولا نه یم، زه مفتی، زه شیخ، زه مسلمان یم. ما چې په کم ټکي کې غلطي کړې وي نو دوباره مې ځکه دا کلیپونه واورېدل چې کما غلطي کړې وي چې زه معافي وغواړم، کما ویلی وي چې د تراویح مونځ نشته چې ووایم چې غلطه مې ویلې ده، کما ویلی وي چې یاره دا موسیقي بالکل فرض دی او ثواب دی او جایزه ده چې زه د خپلې ګناه معافي وغواړم. خو ما بار بار واورېدل، نه به په موسیقۍ کې ته د جایز ټکی وګورې، نه به د حلال ټکی وګورې، او نه به د تراویح په مانځه کې دا وګورې چې د تراویح مونځ نشته. خو مولا ولې نه پوهېږي چې ته امي پوهېږي؟ هغه پې ولې نه پوهېږي؟ د هغه نظر په دغو ځایونو دی، هغه په دې پوهېږي چې دا سړی روان دی نو سبا دی دغه حق هم ښکاره کوي چې مسلمانانو په محله کې یوازې په مانځه خلک نه مسلمان پاتې کیږي، دی به د جیب خرچه هم د بل سره نیموي، دی به وړه هم بل سره نیموي، دی به رزق هم بل سره نیموي، چې په محله کې څوک لوږه تېره نه کړي، په محله کې څوک بربند وده نه شي، چې په محله کې څوک ونه شرمیږي. دا به دا خبرې ښایي، او چې دا خبرې ښکاره شي نو ته په ایمان وایه مولا ته څه پاتې کیږي؟ دا څه چې دي دا خو مولا خوري. غوړ خو ټول زه خورم، خیراتونه زه خورم، زکاتونه زه خورم، پیروی زه خورم، مستې زه خورم، صدقې زه خورم. نو چې کله د اسلام دا خبره وویلی شي چې مامونځ یوازې اسلام نه دی، روژه یوازې اسلام نه دی، نو حضرت صاحب پوه شي چې مخکې روان دی سفر یې، دی به سبا د ګاونډي حق په دې ترتیب باندې بیانوي. دا به وایي چې قل العفو، څه چې زیات شي ګاونډي سره ښېګړه وکړه. تا کره د لسو نغنو وړه دي او در کره لګي 2 نغن، او په همدغه ورځ باندې خوا کې ګاونډي کره 8 نغن لګي، هغه کره وړه نشته، نو ته د 2 نغنو روټۍ خپل کور ته پرېږده، دا 8 نغنو وړه هغه له ورکړه چې د هغه بچي مړه نه شي. ماښام ته بیا الله ذمه دار. د الله ذمه داري په دې معنا ده، په دې معنا نه ده چې ته به پروت وي، نه به چاله څه ورکوي او نه به چا نه څه غواړي، او وروره بس الله مې ذمهوار دی. که تاسو خیال کړئ قصې جوړې دي چې یاره یو ځای کې غار کې یو سړی و، هغه وی چې زه ګورم چې ما ته خولې له څنګه راځي، بیا داسې قافله راغله، بیا هغوی الوا پخه کړه، بیا یې په خوله ور ومنډله. دا قصې دي، دا قرآن نه دی، قرآن ځان ته شی دی. نو خبره دا ده چې زه حیران په دې یم چې د موسیقۍ په خبره کې به سوال نه پیدا کیږي چې ته د حلال او د جایز لفظ پیدا کی. شور څومره شروع دی. همدارنګې د تراویح پر خبره کې ما وی چې الله او د رسول په ژبه کې دیتا تراویح نه وایي. لکه زه چې اوس وایم چې دې سړي ته مثال خلک وایي چې تورخان، زه ووایم چې د تورخان نامه یې نه ده، پلار مور ورته مسلم یار نامه یې ښې ده، نو ته به دا وایي چې مفتي صاحب دا سړی نه مني. هلکه زه خو دې منمه د الله بنده، خو غټ دن سړی دی. زه ویمه چې غلط نوم ورته مه اخلی، هغه نوم والی چې په هغې درته ثواب میلاو شي. د تراویح مانځه ته زمونږ پیغمبر او زمونږ صحابهو قیام اللیل ویلی دی، قیام رمضان یې ورته ویلی دی. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یزید فی رمضان و غیره. رمضان و غیر رمضان کی چې کیږي هغه څه شی وي؟ تهجد وي. نو ما وی چې نوم ورته دا پکار دی، مسلمانه ځان نه نوم مه بدلوه، پیغمبر نه مه مشر کېږه، صحابهو نه مه مشر کېږه، الله نه خو خود مه مشر کېږه. وی چې تراویح نه وایي. او چې کله مې د موسیقۍ نه ووایي چې دا داسې کوپر نه دی لکه دا خلکو چې جوړ کړی دی، او د ځینو ملایانو تقریرونه چې سړی ګمراهۍ ته وباسي، نه هغې نه دا موسیقي ټیک دی، له العب دی، وعن اللغو معرضین دی. خو هغه خلک چې هغه خلک کفر ته وباسي، یو بل ته یې مړو ته تړي،
د فساد والا بیانونه کوي نو هغې نه خو رباب ډېر ښه دی ټنګوي دي چاله خو فساد نشته که وی چې مفتی صاحب وایي چې موسیقي حلاله ده انا لله و انا الیه راجعون یا الله زمونږ ملایانو ته فهم و عقل و خوف الهي دواړه نصیب